چې ګوره دا قربانیان صحابه هم ورکړي دي، حضور پاک هم ورکړي دي، چې کم دا ظلم شوی دی ډېر لوی مذمت یې پکار دی، ډېر بې انتها ظلم یې شوی دی. د قیامت په ورځ به دا بچي څه وایي خدای ته چې یا الله زه خو حدیثو ته ناست وم، یا الله ما خو قال الله قال رسول کول، او دا قرآن به ګواهي نه ورکوي. دا واړه واړه بچي یو وړوکی بچی دی چې مخکې میاشتې حفظ کړی دی ای پکې شهید کو ویلو ظلم، دومره ظلم انتها. دا هغه چاته پته لګي چې د چا بچي وي او معمولي ټوخی پې راشي، تبه پې راشي، بیماري پې راشي، او د شپه ورځ په ځان یو کې په هسپتالونو په ډاکټرانو چې بچی مې ښه شي، خو چې بچی دې د کوره وځي او ستا د امید د سره ختم شي چې زما بچی د سره نه راځي، بیا به څه کې؟ دا خو محفوظ ځایونه دي، مدارس مساجد خو محفوظ ځایونه دي، د خلکو ایمان په دې باندې دی چې یاره دا بچی ورکم زما د آخرت یو نجات ذریعه جوړه شي. ته ګوره زمونږ حکومت هم په دې کې ناهلي کوي چې 3 ورځې مخکې هغه وایي ما ته نوټس ملو شوی دی چې په تا حمله کېږي، نو ته دله زه بندوبست وکړه که نه، دا خو ته بیا ګیرېږي. کم کم سړی به ګورو، کم کم سړی ته به جړو. یو دی یو هلته بل هغه بې غیرته فرانس صدر هغه څه ظلم کړی دی، خاکې جوړوي د حضور پاک په نوم باندې. ګوره مونږ ته خدای تعلیم ښیي، زمونږ رب مونږ ته دا وایي وی د دې باطل خدایانو ته کنځلې مه کوئ. دا زمونږ خدای مونږ ته وایي. زمونږ اسلام د چا د دین سپکوالی هم ګورې نه کوي. وی ګوره وي چې دی ستا د دین سپکوالی کوي، نو ته چې د ده خدای پسې کنځلې کوي، باطل خدای دی رب وایي، خو ستا حقیقي خدای پسې به بیا دی کنځلې کوي. رب مونږ ته دا طریقه هم ښیي، او هغه د مسلمانانو د ټولو مسلمانانو زړونه ازاروي. حکومت لم پکار دی چې یاره ترکی څنګه هغې سره سفارتي تعلقات ختم که تیم ختم که نه، بایکاټ ته وکړه. بایکاټ عام سړی خو نه پیژني، زه یې څه پیژنم دې څه پیژني چې فرانس دلته څه سیلاو کړي دي، د فرانس څه شیزونه دلته دي. حکومت د اعلان وکړي چې دا شیز د فرانس نه راځي، نو زه به هم پې پوه شم، دی به هم پې پوه شي، بل به هم پې پوه شي. خبره مې دې پورې کوله چې زمونږ د دین محفوظ چې پاتې کېږي، نو دا به زمونږ په دې قربانیانو پاتې کېږي. او هغه قرباني څنګه چې مونږ د علماو سره مضبوط ودرېږو. ګوره الله تعالی وایي فرعون باره کې وایي مقدم قومه، وی چې د قیامت په ورځ راپاسوي د دې قوم به دې مخکې وي، دا قوم به د فرعون پسې رواني. زه په دې قرآن باندې غاوره شم، یا زه تهجد کوم په هغې غاوره شم چې یاره زه خو تهجد ګزاره یم، بس دا زما دپاره د نجات ذریعه ده. یاره زه خو بس ټوله ورځ ماشومانو ته سبق ښیم، دا زما د نجات ذریعه ده. یا زه یو کس سره ښېګڼه کوم، دا زما د نجات ذریعه ده. نه، په دې مه غاوره کېږي. مونږ نه به د دې هم تپوس کېږي چې زما زه چا پسې روان یم، ما نه مخکې څوک دی، هسې نه خو جهنم ته نه دی روان، هغه ځان هم جهنم ته بوځي او مونږ د هغه پیروکار یو، زه خو هغه پسې نه یم روان. خپل مشران مو پیژنئ، علما راونیسئ، په مونځ کې علماو پسې اقتدا کوئ، د جمعې مونځ کې کوئ، مسلو ته پوسونه ترې کوئ، په جنازو کې مخکې کې. خو چې بل څه خبره راشي نو بیا وي دا مولا غل دی. نو چې غل دی، غل پسې څوک مونځ کوي، رشوت خور دی، رشوت خور پسې څوک مونځ کوي، نو بیا ولې ځان له پیشوا جوړې؟ جنازو کې ولې مخکې کې؟ د پلار جنازه خپله ولې نه کې؟ د پلار په جنازه د غم اظهار وکړه، ودرېږه، تقریر پې وکړه که نه، پیغمبر یاد کا، سنت یاد کا د حضور پاک، چېرې د جنازو دا سنت دی، دا عمل دی. ما محترمو علماو اقتدا کوي په هر حالت کې، او د شهدا او د درجاتو بلندولو دپاره دعا وکړي، او چې کم والدین د هغې دپاره دا دعا وکړي چې الله صبر جمیل ورکړي. دا په دې کورونو قیامت دی، ګورئ د هغې خو درجات خدای بلند که، خو چې د چا پکې څوک شهیدان شوي دي د هغې نه تپوس وکړئ. ډېر طلبا پکې داسې دي چې پراته دي هسپتالونو کې، دعاګانې ورته وکړي چې کم صاحب استطاعت یې لاړ شي، مالي مدد ورسره وکړي. غریبانان خلک پراته دي پکې. دا به ستاسو د آخرت دپاره